سلامونه احترامات ډاکټر طلا محمد بنگش چې کوم په بګن کې ډاکټر وو او هغه په حواله سره یو خبر ده کنفرم خبر ده څنګه اوس پورې شهید نه ده شوی شکر ده اوس پورې ژوندی ده اول خبره خو دغه ده هغه چې کومې دوې لوڼې دي هغه هم ډاکټرانې دي دواړه ډاکټرانې دي او هغه هم ځوان سره بولې وي او د ډاکټر طلا محمد خور ده او یو ویاره ده هغه هم ځوان سره بولو او نن پرون هغه راغللو ټول راخلو شولو خو ډاکټر صاحب چې کوم ده هغه اوس پورې په د اهل تشیع قید کې ده حکومت داسې کړي دي چې هغه ډیډ باډي شو کړی ده چې دا ډاکټر طلا محمد ده هغه چې کوم بچای ده محمد آصف هغه ته ویل شوي دي چې مثلا دغه ازر شي چې کوم لاش ته د ډاکټر طلا محمد بډي ده هغه د ریسیو کې نو هغه نو په مکې باندې هغه په ځای باندې محمد علي خان ورغله ده چې کله محمد علي خان لیدله ده نو هغه ډاکټر طلا محمد نو خو هغه نه ساين خسته ده دا مطلب تو د ډاکټر طلا محمد لاش ډیډ باډي ریسیو کړله وخستله چونکې هغه اوس پورې ریسیو نه ده کړی ویل چې هغه ډاکټر طلا محمد نو هغه کوم کیس لمبر ده 60 20 6 او 13 دا کیس لمبر ده هغه کوم کیس ته د لمبر ده حکومت نه اپیل کوو اهلسنت قوم نه اپیل کوو ټولو خلکو ته د اپیل کوو چې کوم ډاکټرز اسوسییشن دی هغه نه اپیل کوو چې کوم ذمہ دار کسان دی هغه نه اپیل کوو چې کوم سکیورټي فورسز الله حکم دی هغه نه مو اپیل کوو چې ډاکټر طلا محمد صاحب هغه اوس پورې د اهل تشیع په قید کې ده اوس پورې هغه ژوندی ده بقولې دی هغه چې کوم دوی ډاکټرز بچی دي نونې دي هغه په مطابق منته ډاکټر صاحب اوس پورې ژوندی ده اوس پورې شهید نه ده شوی شکر ده هو اوس پورې هغه په قید کې ده حکومت دا وکړلو چې هغو ته شو کړله ساین یې وخیستلو چې ډاکټر محمد طلا چې کوم ده هغه لاش علي محمد خان ریسیو کړلو خو ریسیو نه ده کړه ساین یې ترنه اخیسته ده اوس پورې کوم لیست ده هغه کې ساینه بدل نه ده کړه دا چې کوم د هغو بچی دي هغه په مطابق سره چې کوم ته خبر راغله ده نو خبر داسې ده چې ډاکټر طلا محمد اوس پورې ژوندی ده هغه خور یو خوریګی ویاره او ورسره دوی نونې هغه اوس یاګونه به ولې وي هغه ټول نوره بېر کړي دي ژوندي خو ډاکټر طلا محمد اوس پورې هغه په قید کې ده اوس پورې مړ نه ده مطلب شهید نه ده اوس پورې هغه ژوندی ده حکومت داسې وکړلو چې لیسټونو کې ډاکومنټس کې دا ولیکلو چې ډاکټر طلا محمد شهید ده هغه ډیډ باډي لاش محمد علي خان ریسیو کړل خو ریسیو نه ده کړه اوس پورې هغه نه ده راوړه دې وجه نه ټول قوم ته اهل سنت ته مشرانو ته کشرانو ته سکیورټي فورسز ته ټولو ته دا اپیل ده چې هغه دپاره د هلې ځلې وکړي چې هغه ژوندی کور ته ځان راورسوي نو هغه دپاره دا هلې ځلې دي او دا اپیل ده ټولو ته چې اواز اوچات کړلی شي ډاکټر صاحب دپاره هغه ډېرې قربانۍ دي بګن دپاره ټول عمر یې مثال دې کې وشولو ټول عمر دې کې وشولو قربانۍ نه بېر کړي دي اهل سنت دپاره بلکې ټول قوم دپاره اهل تشیع دپاره هم هغه ډېرې قربانۍ دي ټولو دپاره قربانۍ دي نه پکار ده چې هغه دپاره د ټیک ټاک اواز اوچات کړلی شي تر هغې پورې چې څو پورې هغه ژوندی بګن ته راغلی نه وي مننه